چې ظلم یو مهلکه بیماری ده، یو ظالم دی یو مظلوم دی، او د دې دواړو مدد چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د دې دواړو مدد کوئ. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تپوس کې اے د الله محبوبا مونږ خو په دې خبره باندې پوه شو چې د مظلوم مدد په هر حال کې چې کوم دی هغه ضروری دی، ځکه چې په هغه باندې ظلم کیږي، په هغه باندې تشدد کیږي یا د هغه سره زیاتې کیږي. نو په دې خو مونږ پوه شو د الله محبوبا، لیکن د ظالم په دې ماجرا باندې پوه نه شو چې ظالم مدد مونږ څنګه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایي چې ظالم د ظلم نه منع کوي او د الله قهر او عذاب ورته بیان کوي چې کله دې د خپل ظلم نه منع شي نو دا د هغه مدد دی او دا د هغه استعانت دی. نو د الله رب العزت په مخلوق کې ظالمان هم شته مظلومان هم شته، او د ظالم متعلق رب ذوالجلال دا اعلان فرمایي دی ان الله لا يهدي القوم الظالمين. که هغه ظالم یوازې وي او که هغه په قوم باندې وي یا قوم ټول چې کوم دی ظالمان وي، د هغې ټولو متعلق الله فرمایي چې الله رب العزت هدایت نه کوي هغه قوم ته چې هغه ظالمان وي. یو هغه قوم چې هغه ظالمان وي، ظلم کوي، زیاتې کوي، جبر کوي، تشدد کوي، او یو طرف ته یو انسان هغه په خپل چې کوم دی ظالم وي او بیا ګیله د الله نه کوي. ځکه قرآن کریم فرقان حمید کې الله فرمایي وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون، چې الله په چا باندې زیاتې نه کوي، الله په چا باندې جبر نه کوي، الله په چا باندې ظلم نه کوي، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن دا خلق په خپل ځان باندې په خپل زیاتې کوي، په خپل ځان باندې په خپل جبر کوي، ظلم کوي، ځان ګناهونو ته حواله کوي او بیا په الله باندې چې کوم دی مټې راتړي چې الله ظالم دی چې زه دې ګناه کې مبتلا کوم. الله ظالم نه دی، دا انسان په خپل ظالم دی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د ظالم مدد هم کوئ او د مظلوم مدد هم کوئ. د ظالم مدد دا دی چې هغه د ظلم نه منع کوئ، او د مظلوم مدد دا دی چې د ظالم د ظلم نه چې کوم دی د هغه مخنیوی کوئ.